نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نن د روژې باره کې څه احادیثونه چې کوم کې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزدار ته خوش خبری او بشارت نو کړی ده. په حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمای: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. به دې بل جز ده: ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام في ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ملګرو، د حدیث کې پیغمبر علیه السلام درې مختلف اعمال بغیر د خپل ګناهونو مغفرت هغه ښودلی ده. یو ویلي چا چې ایمان او اخلاص په نیت سره روژه وساتله، الله پاک مخکې څومره ګناهونه یې وروسته کړي او الله پاک هغه مغفرت ورته کوي. بیا د نه علاوه بل اعمال چې کوم هغه هم په د روژې کې کېږي، چې کوم سړی په روژې په حالت کې قیام وکړو، قیام نه مفسرین او محدثین حضرات فرمایي چې تراویح یې وکړې ایمان او د اخلاص نیت سره، الله پاک وروسته څومره ګناهونه یې کړي الله پاک هغو ګناهونه ورته معاف کړي. بیا بل دا ده په د روژې کې چې کوم لیلة القدر شپې کې د قیام وکړو، دا ودرېدو ایمان سره او د اخلاص په نیت سره ودرېدو، نو الله پاک ورته وروسته غونډې ګناهونه معاف کړي. او دا ګناهونه ما صغیره ګناهونه معاف کړي او د کبیره ګناهونو توبې الله پاک توفیق ورته ورکړي. ګوره ملګرو، دغه روژې میاشت کې دا درې وړه اعمال مو کوی شو، روژه هم نیسو، تراویح هم کوی شو، بیا لیلة القدر شپه هم رسي. زموږ لپاره د الله رسول موږ ته ډېره زیاته اسانه کړه چې ما د الله خپل بندګان ته ثواب زیات نه زیات په روژې کې ثواب ورته حاصل کوي، چې دا ما کوم بنده ده چې کوم ګناهونه ډک پک ده چې روژې کې زه ورته کوم طریقې سره د زه ثواب ورکم، روژه دې ونیسي، بیا تراویح دې وکړي، بیا لیلة القدر شپې قیام دې وکړي. هغه حدیث ګوره مصداق جوړ نه شو. یو ورځ محمد صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته رالو، په یو پوړې خپه کېښود ویل چې آمین، بل منبر په بلې پوړې باندې خپه کېښود ویل چې آمین، بیا منبر په بلې پوړې باندې چې کله خپه کېښود بیا آمین. صحابه کرامو چې کله دا عمل وکړ نو ډېر حیران شو. الله رسول نه پوښتنه وکړي چې یا الله رسول خو ډېر عجیبه عمل دی، آمین 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 دې ویلې. نو الله رسول ورته فرمایي چې ما ته دغه ټایم کې جبریل امین علیه السلام رالو او ما هغه بدعا کوله او ما ونه امین ویلې. هغه بدعا کې دا هم شامل ده چې هلاک دې شي عکس چې هغه ته الله پاک روژې غوندې میاشت نصیب کړي او په دغه روژې میاشتې کې دغه تراویح دغه روژې دغه قیام بدلې باندې الله پاک نه خپل ګناهونو مغفرت ونه کړي. دا بدعا جبریل امین وکړه، ما باندې امین ویلې. ګوره خلکو د جبریل امین دعا شي، بدعا شي او د پیغمبر علیه السلام امین شي، د قبلېدنو کې هیڅ برابر شک نشته. ګوره موږ به د هغه شي مصداق جوړوږي چې کوم کې حدیث قدسي کې راځي که نه. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي الصوم لی وانا اجزي به، چې الله پاک فرمایي چې روژه ما لپاره ده او د بنده زه خپله ورکوم. نو په کار دی موږ دغه مصداق جوړ شو، نه کې هغه بدعا مصداق جوړ شو چې موږ هلاک شي. موږ خپل ځان دغه روژې ذریعې سره هلاک نه کړو، بلکې الله پاک نه مغفرت، الله پاک نه جهنم خلاصي پروانه ځان ته موږ حاصل کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.